رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله پاک نه امید لرم چې تاسو به روغ جوړ یې او سپیشل د هغه غرونه کوم چې په بار ملک کې دي الله پاک هم آباد او خوشحاله لره. دا ویډیو تاسو دپاره ځکه کوم چې پاکستان کې څوک چاله 2 روپۍ نه ورکوي. که چاله ورشئ ورته ووایه یاره جومات له چنده نو د الله کور دی الله به یې جوړوي. نو دې دپاره زه راغلی یم چې دلته غریبانان ډېر دي او د غریبانانو دپاره زه هغه راغلی یم. دلته یو غریبه ښځه ده راځئ زه تاسو ته وښیم. دلته یو غریبه ښځه ده د هغې کور هم نشته او په روډ باندې پرته ده. ډېر وخت یې وشو او هغه چې کوم دی هېڅ دره کې نه لګي. نو زما داسې ډېر وروڼه دي په خیبر پښتونخوا کې هغو همدا کار شروع کړی دی او د غریبانانو ډېره مرسته کوي. نو ما ویلې چې زه ولې پاتې شم. زما اکاونټ نمبر دی ځان سره لږ دا نوټ کوي کیدای شي په سکرین باندې را نه شي ولې چې ما سره هغه ټیکنالوجي اوس نشته. نو زه لږ کمزور یم دې کار کې. نو زما دا نمبر ځان سره ولیکئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ډېر آسان نمبر مې پیدا کړی دی. دا زما د بینک اکاونټ نمبر هم دی او دا زما د ټول حساب کتاب دی. زه اوس کوشش کوم چې روان شم او زه تاسو ته وښیم چې د کمې غریبې دپاره زه راغلی یم دلته. د هغې غریبې ښځې نه کور شته نه بار شته او ښځه او خاوند دي او د روډ بلکل په غاړه باندې پراته دي. نو زه خو دا امید لرم چې تاسو به دې دپاره د زما اکاونټ کې پیسې راولېږئ د دې دپاره چې د دې غریبې ښځې دپاره زه کور او نور داسې پروګرام برابر کما چې هغه د دوی په کور هم جوړ شي او یو 15 مرلې کور هم وله والمه او حساب کتاب هم برابر کما. دا غریب پروت دی زما ښه مور به یې چېرته تلي ښځه یې چېرته تلله خو دا په خپله غریب چې دی په ډېر بد حال کې پروت دی. دا وګورئ دا د دې غریب څه دي. دا وګوره دا څیزونه راغونډئ. زما دوست دا ورته وښایه زما د پښتنو وروڼو ته د دې غریب هېڅ حال بال نشته بس دغه حل دی. او اوس به راشو بیله دا غریب وګوره بلکل پروت دی. دې غریب دپاره اوس د کور اخلم او دې ته د کور ضرورت دی. نو 15 مرلې کور چې زه دوی له والم او تاسو ما له پیسې راولېږئ خوشحالۍ سره نو الله پاک بس تاسو ثواب هم قبول کوي. دا وګوره څنګه ورانه ویجاړ پروت دی. دا بکسه وښیه بچیه دا شاته دا بیګ وښیه دا بوتل یې وګوره. نو دا غریبانانو دپاره زه راغلی یم. دا ډېر پریشانه دی نو بیمار هم دی. د دې اپریشن هم کول دي او د مور اپریشن هم کول دي او د ښځې اپریشن هم کول دي. نو زه اوس نن سبا هم په دې چغې وی لګیا دی. وګورئ که نه تاسو دې وګورئ غریب چغې وی لګیا دی. دا اوس وایي چې یاره ما له دومره پیسې راشي چې زه پې خپل روزګار برابر کړم دلته یو اټۍ غوندې به ورته جوړه کړم. دا وګورئ دومره غټ غټ بلډینګونه دي که نه په خدای تعالی باندې تاسو یقین وکړئ چې د سر نه ټوپۍ غورځېږي. په الله تعالی باندې یقین وکړئ چې ته وګورې ته دې خوا راشه لږ دې بلډینګ ته وښیه بیا به ورته دا رور وښیو چې دا زموږ رور دومره غټ غټ بلډینګونو کې الله تعالی دوی له توفیق نه دی ورکړی چې د دې غریب لپاره کور جوړ کړي. نو ما ته پته ده چې تاسو زما پښتانه وروڼه او په ما هم ډېر زړه خفه کېږي او زما په دې ځوان ته یې را دې خوا کا د ابۍ زوی ته یې را دې خوا کا. دا غریب دلته پروت دی. نو ما ویلې چې دې غریب سره خامخا ته داسې نږدې ورته راشه. دی غریب خبرې نه شي کولی او که زه دې ته څه ووایم نو دی یې اوري نه. دا یو 20,000 ډالره دي. دا زه دې له ورکوم. دا 20,000 ډالر زه دې له ورکوم. دا 20,000 ډالره ما دې له په خپل لاس ورکړه. دا وګورئ ښه. نو باقي که تاسو راولېږل دا مور یې را روانه ده. دا 20,000 ډالره به زه دې له م ورکړم. تاله به زه کور هم علم انشاءالله وباذن الله. تاله به زه 15 مرلې کور به در علمه شټر به دله جوړوم هر څه به دله جوړوم. دا پښتانه دي ډېر زبردست. دغه خبره ده بس دا دپاره ما کوی داسې وګڼه دا پښتانه به تاله پوره هیډ رالیږي د خیره سره او میم زارما ټوله زما به نه انشاءالله باذن الله. فکر مه کوه هر څه به ټیکي د خیره سره. اوکې
کفن کا سواتی پیلا جو دا دې دپاره کوم د تا دپاره لګیا یي دا تا دپاره لګیا یو چې تاله به زه کودي ته مې ویل دي چې دوی به تاله کور اخلي دا پښتانه ډېر نر پښتانه دي دوی ټولو له لیږي نو تاله بیا ولې نه رالیږي پوه شوې زه به تاله 15 مرلې کور اخلم 15 مرلې کور بارم برابر به شټر جوړېږي هر څه به کېږي کفن کا سواتی کا بس ګرانو کتونکو اورېدونکو زیات به م ټایم نه اخلم خو یو شی درته زه ووایم چې په ژوند کې ځان مه دوکه کوئ خپل بچي مه دوکه کوئ الله تعالی ته وګورئ دا ستاسو د بچو مال دی دا ستاسو د بچو پیسې دي خپل مور پلار لی ولېږئ وروڼو لی ولېږئ خاندان کې هم څوک مور پلار رضا کوي خپل بچي رضا کوي د ټولو نه غټ عبادت چې کوم دی هغه د خپلو بچو دپاره دی چا چې د نرتوب کار وکړو هغه چې خپل بچي په نرتوب وساتل دغه ډېره ده الله پاک د نیتونو مالک دی خو هغه ځای هم غلط دی چې کوم ته ګورې لګې 500 راوتي دي څو کوئی کور وله جوړوم څو کوئی واده وله کوم څو کوئی اپریشن وله کوم دا مې چې درته وښوله دا ګورې یو نمونه ده تاسو دپاره چې خدای او قرآن ته وګورئ د خپلو ښځو نه د خپل مور پلار نه لرې او تاسو ته غټې ذمهواریانې په سر باندې دي دلته تاسو ملک پرېښی دی پراته یې هغلته مسافر یې الله پاک هم آباد کا الله پاک هم د تکلیف نه وساته مولا پروردګار د تاسو له دغه ځمکه ګلې ګلزار کی الله پاک د تاسو باندې ښه ورځ راولي د بدې ورځې نه مولا پروردګار وساته او بس دغه اجازت به ووالم چې الله په امان او الله هم خوشحاله او آباد لره خو په دې دوکبارو کو ګڼکپانو کې لین کې مه راځئ او بس دغه زما یو التجا و جوړولو زه چې پاکستان ته درشم د خیره سره نو په پاکستان کې به درته هم ښیم دا خو دا زما ژبې والا نه و خدای راز دی هغه نورو ګڼکپانو ته وایم والله بالله ته راشه دې خوا کفن کا دې خوا راشه دا ته یې ته وښایه دې غریبي ته زه وایم دا ګڼکپان چې کوم دغه خلک راګیر کړي او ویډیوګانې جوړوي به تاسو په پاکستان کې جوړوم په خیبر پښتونخوا کې په پنجاب کې قسم په خدای هر سړی به در راولم او په کور کې به هم ننوځم چت به هم غورځېدلی بلکل به وږي تږي تاسو بلکل فکر مه کوئ تاسو به یو شی د دوی زه ښیم او دا به دله زه دننه کوم هم دا کسان دا مې هم تاسو سره واده ده دا تاسو ته ما ویلي زه پاکستان ته درشم دا به الټه زوړم دوم د دوی نه به یو روپۍ ستاسو زه اخلم او بیا به چېرته لګوم بیا په تایلنډ کې لګوم هغوی هغلته په ګاډو کې ګرځي را ګرځي ظالمانو ای د خدای بندګانو د دې غریبي ته وګورئ دې عاجز ته راولېږئ زما اکاؤنټ نمبر دی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا ډېر ارزان اکاؤنټ نمبر دی دا راولېږئ دې له زه 15 مرلې کور اخلم فی امان الله بیا به انشاءالله ملاقات کوو دې اواز سره پاکستان زنده باد پاک آرمی پائند آباد پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز زندہ باد فی امان اللہ اللہ میں سپارلی السلام علیکم